کسونو در مخالف هغه خپل رایه کوي د قانون خبره ده دا وکه ستای ضرر ما دې وسه دا موبایل ورکا سمي جوړ رایه ما وکړه دا موبایل وکړه رایه ما وکړه خلی یو خبره نه پکې خبره ما کا وشه نواز ده کوشش نواز ده نوري ما کا یو د ملګری دی وکړو خیر دی هیڅ خبره نه ده دا مولا مانه نه دوه دا وده کو هیڅ خبره نه ده دا مو خدای سړی څه یو ته وکړو سمې کوي او دغه وجنه استادی आप जरा इसको बंद कर दो अच्छा हाँ 2 मिनट के लिए बंद कर दो अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा बचा नहीं ये मैं एकदम मुकम्मल कर फिर बाद में हम देते हैं ना फोटो कॉपी पूरा वीडियो देते हैं मोबाइल कौन सा करो सारे आप लेते हैं बाकी बेशक तस्वीर का वो तो कोलार से तो तस्वीर है वो फिर आप करे भाई यार करो जनार भाई भाषा कैमरा PS4 چې نن هغه وشوه د منظور په کال باندې هغه شوې وه نو دا د پوره روحاني وشوه د قرآن ختم هم ورته وشولي इंसाफ दो एबीएस शुहदा को इंसाफ दो 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 फांसी दो एहसानुल्लाह को फांसी दो एहसानुल्लाह को फांसी दो एहसानुल्लाह को फांसी दो एहसानुल्लाह को फांसी दो फांसी दो नर पश्तीन बहादुर पश्तीन मंजूर पश्तीन मंजूर पश्तीन मंजूर पश्तीन मंजूर पश्तीन नर पश्तीन बहादुर पश्तीन मंजूर पश्तीन मंजूर पश्तीन नर पश्तीन बहादुर पश्तीन मंजूर पश्तीन मंजूर पश्तीन बचियान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा बचियान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा उस्तादान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा मिसान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा मुशरान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा वतन से मुंगर कीगी दासंग आजादी दा इंसाफ दो एबीएस शुहदा को इंसाफ दो इंसाफ दो एबीएस शुहदा को इंसाफ दो इंसाफ दो एबीएस शुहदा को इंसाफ दो नर पश्तून बहादुर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून नर पश्तून बहादुर पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून बचियान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा मशरान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा अफसरान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा उलामा मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा जवानान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा नर पश्तीन बहादुर पश्तीन मंजूर पश्तीन मंजूर पश्तीन नर पश्तीन बहादुर पश्तीन मंजूर पश्तीन कोरोना मौरानेगी दासंग आजादी दा बच्चान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा पश्तून पके घर कीगी दासंग आजादी दा बच्चान मो कत्ल कीगी दासंग आजादी दा दासंग आजादी दा दासंग आजादी दा دا د مشوره شیخ نواز او سوالات را اظهار یقین لپاره ډانګ اف سی ګراوند چې موجود ده دنه دا پوښتنه کوو چې دا به دا نن چې کومه د غم ورځ ده 16 دسمبر ده
په دې هکړه به د حکومت نه څه غوښتنې کوي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن د 14 دسمبر چې دا کومه ورځ ده دا ډیره د غم ورځ ده، ځکه چې په دې ورځ باندې په یو داسې سکول شي چې د دې سکیورټي د موږ پاک آرمي کوله او دا سکول هم چې کومه ده کنه دا د پاک آرمي په نوم باندې ده. په دغه سکول باندې حمله وسوله او په هغې کې تقریبا چې 160 سټوډنټان شهیدان کړل او هغې سره یې میسانې هم چې کومې دي شهیدې کړلې. خو د افسوس خبره دا ده چې چا د دغه کسانو د دغه جرم په خپله باندې اقرار کړی ده هغه نن د دوی خصوصي میلمه ده. احسان الله احسان دوی د جان سره ډېر په قدر او ډېر په احترام سره کښېنولی ده، نه یې عدالت ته پیښوي او نه سزا ورکوي. موږ له بین الاقوام نه دا مطالبه کوو چې د دغې واقعې دپاره د یو کمیشن جوړ کړی سي او د دغې د صحیح نه صحیح تحقیقات وسي، ځکه چې د دغو میندو پلارو ته انصاف میلاو سي. ملګرو د یو پی ایس چې کوم شهدا دي سټوډنټان د هغې اکثر چې کوم دي که نه میندې غریبانې بالکل ذهني طور بیمارې دي او تر اوسه پورې چې کومه ده که نه خپلو بچو لیارو ته ګوري چې زموږ بچي به راځي، خو افسوس چې بچي اوس واپس نه راځي. خو دا ټیک ده چې بچي خو واپس نه راځي، خو کم سے کم چې د دوی مور پلار ته انصاف خو میلاو سي. آیا دا ذمهواري د چا ده؟ دا ذمهواري د دغه ریاست ته، د پاکستان ریاست ته، چې د دې دپاره د یو څه داسې خلاص باندې کمیشن جوړ کړی سي او د دې د تحقیقات وسي. خو خبره دا ده چې دغه مجرم په خپله باندې یو اقرار کړی ده احسان الله احسان چې بھئی دا کار ما کړی ده، خو هغه نن د دوی میلمه ده. افسوس خبره دا ده چې هغه دوی نه عدالت ته پیښوي او نه دوی خپله سزا ورکوي. موږ د ټانک پی ټي ایم د دې سخته مطالبه کوو چې دا احسان الله احسان ته د پانسۍ ورکړی سي او د دوی شهدا چې کومې دي هغو ته د ورثاتو د انصاف میلاو سي. ډېره مننه. دغه مشر شهنواز او دلته یو بل مشر سمیع الله پښتون هم د ده نه پوښتنې کوو چې دغه د پېښور چې کومه واقعه شوې وه 16 دسمبر ته 4 سال اول تر اوسه پورې نه انصاف میلاو شو او نه چې کومه دهشتګردو یا کوم حمله یې کړې وه هغه کفري کردار ته ونه رسېده. سمیع الله پښتون به څه غوښتنې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه ټولې دنیا ته پاته ده که نه چې 16 دسمبر 2014 چې کومه واقعه د پېښور ای پی ایس د سټوډنټانو سره چې کومه پیښه شوې ده که نه هغې نه ټوله دنیا خبره ده که نه، خو هغه قاتل هغه مجرم که نه دوی سره ناسته که نه دوی په شاهي مهمانخانو کې دوی لکه پروټوکول ورکوي لګیا ده که نه. موږ دا وایو که نه چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دې جوړ شي چې د رښتیاو پته ولګېږي که نه چې د پی ایس چې کوم 160 کسان وړوکي کړه چې دوی مړه کړل که نه دوی شهیدان کړل که نه تر نن تاریخ پورې دوی چې کوم پیرنټس دي والدین دي هغوی ته نو هغه چې کوم ده که نه انصاف نه ده میلاو شوی که نه. نو نن چې کومه ورځ ده دا د دوی په یاد شه ده د ای پی ایس چې کوم شهدا دي که نه هغه تر 5th کلاس نه واخله تر 10th پورې که نه هغه ډېر زیات تعداد باندې دوی شهیدان کړي وو که نه. او موږ دا د ریاست نه د سټیټ نه دا به غوښتنه کوو، دا موږ پر سټرنګ مطالبه کوو که نه چې زر تر زر د هغه چې کوم قاتلان دي هغه د ونیول شي او هغه د کورټ ته پیش شي که نه او دوی ته د پانسۍ ورکړي که نه. ولې چې په سټیټ باندې چې کوم د عام ولس چې کوم اعتماد ده کوم ټرست ته بروسه ده هغه کمیږي. ولې چې کوم قاتلان دي هغه دوی نه نسي که نه. نو موږ چې سټیټ چې کوم بنیادي هغه دي 3 فنډامنټل هغه دي که نه ستونې دي که نه فنډامنټل رایټ او ستون اول دا ده که نه چې دوی به خلکو ته پروټیکشن ورکوي که نه عوام ته به تحفظ ورکوي، دوی به روزګار ورکوي، دوی به عدل انصاف ورکوي. 160 کسانو چې کم پیرنټس دي که نه د ای پی ایس د شهدا که نه او دغسې نور په فټه چې څومره بېدردانه ظلمونه وشول که نه قتل عام وشو د پښتنو که نه باید چې دا سټیټ ذمهواري وګڼي که نه په دغو پښتنو سره چې کوم دوی امتیازي سلوک روان کړی دی او دا باید چې دا دوی بند کړي، دا خلک دوی خپل وګڼي که نه دوی په خپل خاوره په خپل ملک باندې دا چې کوم اعلی کوم عہدیدار خلک دي دوی رحم وکړي، د خاوره ته نور جنګونه نه راوړي، نور چې کوم دوی اوس خپل دا ایکسیپټ کوي که نه چې हम पराई जंग नहीं लड़ेंगे, पहले जो हमसे गलतियाँ हो गई इंशाल्लाह हम ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे. نو موږ دا وایو که نه چې په دې خاوره باندې په دې ولس په دې عوام باندې دا دوی رحم وکړي، مزید دا دوی
په دا خاوره باندې جنګونه نه کوي، پردي جنګونه د نه راوړوي، او چې کم چا سره ظلم زیاتی شوی دی ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د جوړ شي چې د رښتیاو پته ولګېږي چې زه مو لویسې ته مو لویسې بل دنیا ته به هر شی ښکاره شي که نه. انشاءالله دا ملک به جوړ شي، دا وطن به جوړ شي، دا خلک به جوړ شي، او دا امتیازي سلوک چې کم زموږ د پښتنو سره روان ده باید دا د دوی بند کړي، ولې چې دا ډېر غټ ظلم روان ده که نه. موږ د پاکستان آئین لاندې د قانون لاندې خپل چې کوم فنډامنټل رایټس دي هغې دپاره موږ سټرګل انشاءالله روان کړی ده. دا سټرګل به انشاءالله تر یوه ځای پورې رسوو چې یو پښتون ته حق نه وي میلاو شوی که نه. یو هر پښتون چې د پنجاب یعنی د نورو صوبو سره سیال شوی نه وي، برابر شوی نه وي، ایکول شوی نه وي، تر هغه پورې به انشاءالله موږ خپله مبارزات د پاکستان د آئین د قانون لاندې انشاءالله دا به موږ جاري ساتو. نر پاشتین با تور پاشتین، منظور پاشتین منظور پاشتین، اوس نه روچي نر پاشتون با تور پاشتون، منظور پاشتون منظور پاشتون، نر پاشتون با تور پاشتون، منظور پاشتون منظور پاشتون. بچیان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده، استادان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده، افسران مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده، علما مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده، بیان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده، ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده. سمي